خجی بیا موږ سره لاست ون چې دی نو هغه انډرسټینډینګ کاسټینګ سیستم دی. کاسټینګ سیستم خاص د پروډکشن اپریشن مینجمنٹ لپاره استعمالیږي. کاسټینګ سیستم نه مراد دا دی چې موږ په خپل کمپنی کې روزانه څومره هم پروډکټس یا سرویسز جوړو نو هغه پروډکټس یا سرویسز جوړولو باندې چې زمونږ څومره خرچه راځي هغې ته مونږ کاسټینګ سیستم وایو. نو کاسټینګ سیستم دا یو ځان له حصه ده، دا یو ځان له چپټر دی یا یو ځان له برخه ده په فاینانشل مینجمنٹ کې. خو چې چا اکاونټینګ ویلی وي نو هغه ایز ا سبجیکټ کاسټ اکاونټینګ وایي، نو هغه د ټول کاسټ اکاونټینګ نه خبر شي چې یاره پروډکشن باندې که سرویسز مونږ جوړو او که پروډکټس مونږ جوړو نو په هغې باندې څومره ایکسپنسز یا څومره خرچه راځي. دا مونږ د فاینانشل مینجمنٹ بل انټروډکشن تاسو ویلی شي. بس بجټ څه ته ویلی کېږي؟ د بجټ یو څو امپورټنټ خبرې دي دلته کې بچې. Budget means management develops the plan, goals and objectives. نو یاد ساتئ چې بجټ دا یو پلان دی چې کوم موږ د ګولز یا د objectives اچیو کولو دپاره جوړو. سیکنډ په دې کې موږ سره دی چې دا موږ سره یو numerical representative of plan دی. د پلان numerical representative ته بجټ ویلی کېږي. مثال که تاسو چرته کې یو پروډکټ جوړوئ، یو نوی پروډکټ جوړوئ تاسو، نو هغه پروډکټ باندې به ټوټل خرچه څونه راځي، د هغې په را میټیریلز باندې به څونه خرچه راځي، ډیلی به څومره پروډکټس جوړول وي، هغې دپاره به مونږ کلر کوم استعمالو، کلر باندې به کوم یو څومره خرچه راځي، د هغې دپاره ګرافیک ډیزایننګ باندې به څونه خرچه راځي، انجینیرنګ باندې به څومره خرچه راځي، بجلی به پې څومره خرچ کېږي، ګیس به پې څومره خرچ کېږي، مزدوري به پې څومره راځي، سیلری به پې څومره ورکوو. دا ټول حساب کتاب چې تاسو وکئ نو تاسو بیا اخره کې ولیکئ چې مثال یو پروډکټ جوړولو باندې به زمونږ 50 روپیز یا 50 روپۍ راځي، او بیا چې کله د یو میاشت لپاره مونږ پروډکټس جوړو، مثال 10,000 پروډکټس مونږ د یو میاشت لپاره جوړو، نو په 10,000 پروډکټس باندې به مثال بیا چې یو پروډکټ باندې 50 راځي نو 10,000 ضربې 50، نو تاسو ته به پته ولګېږي چې زه به مثال 5 लाख روپو پروډکشن کوم، نو 5 लाख روپۍ به ما سره د دې زره پروډکټس جوړولو دپاره پکار ده چې دا موجود وي، دا ما سره په بجټ کې پراته وي. نو دې ته مونږ بجټ وایو. نیومریکل پلان ته ویلی کېږي. امپاسبل ټو پروډیوس کریکټ بجټ. بالکل تاسو کلم داسې نشئ کولی چې تاسو یو 100% اکوریټ بجټ جوړ کړئ. وجه دا ده چې تاسو کله د خرچو حساب کتاب وکئ چې مثال په دې 10,000 پروډکټس جوړولو باندې زما 15 لک خرچه یو میاشت کې، نو ګوره تاسو د میاشت په سټارټ کې دا بجټ پلان جوړ کړئ، او بیا چې کله په میاشت کې یو 10 ورځې پاتې شي نو کیدای شي چې حالات داسې جوړ شوي وي چې بعضې را میټیریلز ګران شي، ایکسپنسیو شي، لیبر ریټ زیات شي یا کم شي، یا تنخواګانې زیاتې شي یا کمې شي، یا بجلی ګرانه شي، لکه څنګه چې په پاکستان کې اوس دا سچویشنز روان دي. نو د دې سچویشن په وجه باندې اکثر کاروباریانو خلکو ته مشکلات وي، هغوی په دې بجټ کې بار بار چینج راولي، او هغه بجټ په وجه د هغوی په پرایسز کې چینجز راځي، او د هغې په وجه د دې بیا کمپنیانې د دې کمپنیانو چې کوم هغه پروډکټس دي هغه بدنامیږي په مارکیټ کې چې دوی هر وخت چینجز راولي وغیره وغیره. نو کله نه کله به بجټ یا د ایکچوال نه لږ زیات وي او یا به د ایکچوال نه لږ کم وي. ډېر فرق بني چې ډېر فرق وي نو مطلب دا دی چې ستا ډیسیژن میکینګ غلط دی، ته صحیح طریقې سره پلانینګ نه کوې. او بیا څلورم نمبر ایکسپټیبل بجټ ریکوایرډ. یاد ساتئ یو داسې ایکسپرټ تجربه کاره کس وګورئ چې هغه تجربه لري، هغه پې پوهېږي چې یاره بجټ څنګه جوړېږي، د بجټ دپاره کمی کمی خبرې ضروري دي، نو چې هغه تاسو ته یو ایکسپټیبل یو صحیح او ښکلی بجټ تیار کړي. نو هغې مطلب دی چې ایکچوال سره به ستاسو د دې بجټ چې کوم دی نو ډېر لږ فرق راځي. دا د دې ایکسپرټیز اخیستو نه بعد تاسو داسې کولی شئ. بیا انفارمیشن از نیډډ فار اکوریټ بجټ. انفارمیشن په باره کې ډېر زیات دي.
نو چا چې باره کې انفارمیشن زیات هغه یو کریکټ او صحیح بجټ پرول شي بجٹ shouldn't conflict with any organization budget تاسو به ګوره نور مختلف قسمه په دې organization کې بجټ چې جوړول پکار دي چې هغه د organization objectives متاثر نه یعنی تاسو د یو ځای نه بجټ راواخلئ د یو ځای نه پیسې راواخلئ او هغه د بل ځای لپاره استعمال کړئ داسې به نه کوئ جي بجټ دې ته ویل کېږي چې کوم ځای لپاره تاسو مخکې نه پیسې ایښودي دي لګولي دي نو تاسو هغه په هغه ځای پرېږدئ او چې کومې پیسې اوس پاتې دي هغه تاسو په نورو ځایونو کې استعمال کړئ نو د یو بجټ په وجه باندې به بل objective یا بل بجټ نه متاثره کوي بیا موږ سره unlikely to produce a draft in one shot reproduce refine until accepted څه مطلب دی اول ګوره یو رف بجټ جوړ کړئ ډرافټ ورته ویل کېږي بیا ریپروډیوس بیا دوباره په نظر واچوي چې وګورئ څه پکې موږ نه کمې شوی دی که نه نو چې ریپروډیوس کړي نو هغې کې به ګوره لږ ریفایننګ راشي نو ریفایننګ مطلب دا دی لږ صفایي به راشي لږ خوالی به راشي لږ ایکوریسي به پکې راشي تر دې پورې چې اخره کې به تاسو سره یو صحیح ایکوریټ بجټ چې دی هغه تیار شي بیا دینه بعد موږ سره agreed document representing consensus of whom directly involved ګوره agreed document څه ته وایي چې لکه اوس یو بجټ تاسو جوړ کړو ټاپ لیول مینیجرز ته دې ولېږلو ټاپ لیول مینیجرز وکتو ایکسپټ یې کړو نو د دې مطلب دا دی چې هغه کسانو چې چا دا بجټ جوړ کړی دی چا چې دې کې برخه اخیستې ده مشوره یې ورکړې ده هغه ایکسپټ شو او دا وی ریپرزنټیشن په تور باندې دا بجټ مخې ته راغلو نو ما بجټ جوړ کو مثال ټاپ لیول مینیجرز ته مې ولېږلو هغې ایکسپټ کو هغې اپریشیټ کو اوس دا بجټ زما ریپرزنټیشن کوي نو په فیوچر کې دی زما بیا هم دا سکلز استعمالولی شي زما بیا هم ایکسپرټیز استعمالولی شي وغیره وغیره سچویشن ډسپلیینګ ډاکومنٹ مینیجرز شوډ ریکګنایز نو ګورئ جي دا بعض اوقات داسې حالات وي چې په هغې کې خامخا بعض اوقات تاسو به څه چینجز وغیره ریکمنډ کوئ دا ما چې تاسو څنګه خبره وکړله چې کریټیکل سچویشنز په یو ملک کې موجود وي او هلته کې انفلیشن وي نو دې ډاکومنټ کې به تاسو بار بار چینجز راولئ په دې کې به مختلف قسمه وخت کې مختلف قسمه کموالی یا زیاتوالی په بجټ کې ضرور راځي نو تاسو به وخت سره سره ګورئ چې څنګه حالات کې چینجز راځي د هغې مطابق به تاسو په بجټ کې هم changes راولي او last one دی جی management knowing in advance the activity to be undertaken and problem to be solved so management knowing in advance the activity to be undertaken اوس بجټ موږ چې جوړ کو نو خامخا بجټ موږ ته دا ښیي چې یاره موږ به کم اکټیویټیز په فیوچر کې کوو لکه موږ وایو چې یاره موږ به دوران تلو نو لس دوران به مینجمنټ اخلي که تاسو وایي چې یاره موږ 15 امپلایز به اخلو فکسډ پی باندې سیلري باندې نو 15 کسان واخلئ که تاسو لیکلي وي په بجټ کې چې یاره موږ به را میټیریلز اخلو نو را میټیریلز پرچیز کوي نو چې د کم وخت کې تاسو څه لیکلي وي چې هغه به په دې پیسو اخیستلی کېږي هغه ډیسیژن به اخلئ او هغه څیز به تاسو په هغه ټایم کې پرچیز کوئ یعنی ایکشن به اخلئ سو نور موجود دي سو پدې کې نمبر 1 دی موږ سره جی فرست ون master budget comprises of several small budgets فرض کړه تاسو چرته کې یو غټ بجټ جوړوي نو لازمي خبره ده چې په هغې کې به وړوکي نور بجټس وي لکه زه تاسو ته مثال د خپل یونیورسټي در کوم یونیورسټي اف لکي مروت نو هغې یو ماسټر پلان جوړ کړی دی هغې به بلډینګونه جوړوي په هغې کې ګوره په هغه لکه یونیورسټي اوس په رینټډ بلډینګز کې ده که نه خپل ځمکې وله تقریبا 1300 کنال ځمکه اخیستې ده په لکي مروت کې او هغې نه به چاردیواري راتاوي او هغې کې به بلډینګونه جوړوي نو یو بلډینګ به پکې اکیډمیک بلاک وي یو به پکې ملټي پرپز هال وي یو به پکې سینټرل لایبرری وي یو بوایز هاسټل وي پکې یو ګرلز هاسټل وي پکې یو فیکلټي دغه رومز دی پکې فیکلټي هاسټل دی پکې
دا ټول بلډینګونه به دی په دې کې جوړي. اوس د دې لپاره ټول یو بجټ جوړ دی، یو ماستر پلان جوړ دی. خو که تاسو سوچو کوي نو په دې ټول ماستر پلان کې بجټ ځان له اکیډمیک بلاک لپاره دی، یو بجټ د ملټي پرپز هال لپاره دی، یو بجټ د لایبرری لپاره دی. دا سي د نور بلډینګونو جوړولو لپاره خپل بجټس جوړ شوی دی. نو ماستر پلان دی یا ماستر بجټ ته پاغه کې یو وړو پاغه کې نور وړو کې بجټس موجود دي. نو تاسو ته کار کول چې دی نو هغه بجټ په وجه باندې آسان شي. بیا پرووایډ کوارډینیشن اینڈ کمیونیکیشن امنګ ډیفرنٹ یونټس، بالکل مختلف ډپارټمنټس کې یو بل سره کمیونیکیشن کول کې موږ ته فائدې، موږ ته آسانتیا پیدا شي. تھرد پرووایډ فریم ورک فار میجرینګ پرفارمنس، او بل دا موږ ته آسان شي چې موږ ته دا پته ولګي چې وای پرفارمنس صحیح روان دی او کنه. موږ چې بجټ د څه مقصد لپاره جوړ کړو هغه مقصد د دې بجټ په ذریعہ باندې حاصلېږي او کنه حاصلېږي. نو ګوري که چېرته تاسو بجټ جوړ کړی وي نو پاغه کې وتا تاسو لیکلی وي چې موږ به دا پرچیزینګ کوو، دا سیزونه به پکې موږ په دومره روپے اخلو. نو وګوري چې څومره روپے ته څومره پیسې تاسو د څه لپاره یخي دي او ما غوبر پیسې پاغي باندې لګي استعماليږي او کنه تاسو یې 1 لک روپے د یو سیز پرچیز کول د پاره او پاغي باندې تاسو 2 لک روپے ولګولې. نو دلته کې به تاسو احتیاط کوئ چې پیسې غلط استعمال نشي. بیا پرووایډ موټیویشن فار مینیجرز اینڈ امپلایز ټو پرفارم، او تاسو به کوشش کوئ چې خپل امپلایز او خپل مینیجرز دا موټیویټ کړئ د دې لپاره چې هغه خپل طریقې سره خپل کارونه تر سره کړي. ګوره امپلایز او مینیجرز ته موږ سیلریز ورکو، نو هغه موټیویټ کیږي هم د دې سیلریز په وجه باندې. نو تاسو په وخت باندې مینیجرز ته سیلریز ورکوي، په وخت باندې خپل امپلایز ته سیلریز ورکوي. نو څه قسمه داسې مشکلات بنوي چې هغه تاسو په مینس کې او تاسو د امپلایز په مینس کې څه رکاوټ جوړ شي، یا د هغه په وجه باندې تاسو امپلایز یا تاسو مینیجرز په ارګنایزیشن کې کارونه کول پریږدي. نو دغه سيزونه د دې خبرو خیال ساتل ډیر زیات ضروری دي. بل efficient allocation of organizational resources is promoted. efficient allocation of organizational resources is promoted. یعنی هر یو ارګنایزیشن او د هر یو کمپنی یا ارګنایزیشن اونرز هغه کوشش کوي چې زما د ارګنایزیشن ریسورسز چې دي نو هغه صحیح طریقې سره استعمال شي. صحیح طریقې سره استعمالول مطلب دا دی چې تاسو د کم پرپز د لپاره کم ریسورسز غوښتي دي. مطلب بلډینګ چې د کم پرپز د لپاره غوښتل شوی دی چې بلډینګ دا فائدہ واخلي. تاسو ګاډي اغستی دي په کمپنی کې، نو کمپنی کې چې کم ګاډي د کم مقصد لپاره غوښتل شوی دي چې هغه مقصد په حاصل شي. نو دا ټول ریسورسز تاسو د خپل د کمپنی مقصد حاصلولو لپاره استعمال کړئ. او بیا سیکنډ لاست مینز اف کنټرولینګ اپریشنز، او ډیلی چې تاسو څومره ریسورسز استعمالوي، ډیلی چې تاسو څومره پیسې لګوي، هغه تاسو کنټرول کړئ چې تاسو نه اضافي پیسې یا خرچه ونشي. لاست ون مینز ټو چیک پروګرس. بجټ چې دی نو هغه موږ ته هیلپ راکوي چې موږ خپل پروګرس ریپورت وګورو، چې موږ ته اندازه وشي چې وای موږ دومره پیسې ایښوي، دومره پیسې ولګېدې، دومره کارونه پاتې دي، دومره پیسې به موږ فیوچر کې نور استعمالو یا نور به موږ لګو. نو دا موږ سره د بجټ فائدې دي یا بینیفټ. د بجټ خصوصیات څه دي، کریکټریسټکس څه دي یا کم دي؟ تاسو زما په خبره پوهیږئ چې څه ګران څه مشکل خو درته نشته دی؟ نو سر ډیر صحیح روان دي. ٹھیک دی جی، مهرباني. سو دې کې موږ سره اولنې چې کوم سټیپ دی بچي هغه کریکټریسټکس چې کوم دي، د پروسس اف بجټینګ مسٹ سٹارټ وذ کمپنیز پلان. بالکل د کمپنی او ځان له پلان وی او د هغه پلان مطابق په تاسو بجټینګ کوئ، تاسو به بجټ سٹارټ کوئ یا جوړوئ با. نو هر څه چې تاسو ته ماستر پلان ویلو د یونیورسيټي اف لکی مروت، نو لازمي خبره ده چې په هغه یونیورسيټي کې هډیر کارونه کول دي، خو په هغه کې د یونیورسيټي بلډینګ هم جوړول دي. نو اوس کارونه نور څه دي، لکه اوس لس ډپارټمنټ موږ په 3 رینټډ بلډینګ کې روان کړی دي او د یونیورسيټي خپل بلډینګ لا نه دی جوړ شوی. نو خپل بلډینګ د پاره هم کارونه جوړي کیږي لګیا دي، او په نورو مختلف قسمه رینټډ بلډینګ کې د یونیورسيټي کارونه یا کلاسونه بستل او دا ټول ارس ایگزام دا هر یو چیز تر اوسه پورې روان هم دی. بیا نیډ مینجمنٹ سپورټ at all level. بجټ جوړولو لپاره یاد ساتئ چې خپل خبره دی چې ټاپ لیول مینیجرز تاسو ته په هر لیول باندې په هر ځای کې هغه تاسو سپورټ کی، تاسو مرسته وکړي، تاسو مدد وکړي، تاسو هیلپ وکړي
په بجټ جوړولو کې هم او په بجټ اکسپټنس کې هم. بل موږ سره input from responsibles in the development of budget, it gives them sense of ownership. ګوره چې څوک دا بجټ جوړوي کنه دې ته ریسپانسیبিলিټي ورکا او ورته وایي چې دا بجټ تاسو داسې جوړ کړئ لکه چې تاسو د خپل کمپنی لپاره یا د خپل کاروبار لپاره څنګه بجټینګ کوئ. نو د دې ریسپانسیبিলিټي ورکولو په وجه باندې چې څوک بجټ جوړولو والا وي هغه ته سنس اف اونرشپ ملو شي، هغه دا فیل کوي چې لکه دا کمپنی زموږ خپل کمپنی ده. نو څوک هم ځان ته نقصان یا تاوان ورکول نه غواړي. هر سړی وایي چې وایي زه کمی پیسې د خپل جیب نه روباسم او استعمالوم او لګوم چې هغه غلط استعمال نشي، هغه کې ماته نقصان نشي. نو دی به نورم اکوریټ یا صحیح بجټ جوړولو لپاره کوششونه کوي. بیا نمبر 4 چې دی نو هغه اکوریټ representation of what is expected to occur. ګوره فیوچر کې تاسو مقصد حاصلول غواړئ، دا مقصد جو حاصلولو لپاره تاسو لګي وی پیسې مقرره وي، تاسو وایي چې یاره زه به په فیوچر کې دومره پروډکشن کوم، زه پروفیټ شیر پیدا کوم. نو د هغې لپاره تاسو اوس نه بجټ جوړوئ او هغه بجټ به تاسو په فیوچر کې د خپل هغه مقصد حاصلولو لپاره استعمالوئ. نو ایکچولی یو ښه بجټ د فیوچر چې څه په فیوچر کې څه مقصد حاصلول غواړي د هغې لپاره دا یو ریپرزنټیټیو دی، دا یو نماینده دی چې هغه ستا رهنمایي کوي. نمبر 5 چې دی نو هغه فلیکسیبل اینڈ الاو چینجز، او بجټ به داسې جوړوي چې هغې کې فیوچر کې که چېرته چینجز وغیره تاسو راوړي چې چینجز پکې راتلی شي. کلم نه کوئ چې تاسو وایي چې دا فکس دی او 10 لک روپۍ بس موږ د یو کال لپاره مقرر کړي دي، دې نه به زیاتې یا کمې نه وي. نو دا غلطه ده چې فیوچر کې هر قسمه حالات راتلی شي، د هغې په وجه باندې ستاسو بجټ کې به هم ورسره چینجز راځي. نو داسې یو فلیکسیبل بجټ به جوړوئ چې په هغې کې چینجز وغیره راتلی شي. Last one, time period should match the purpose of the budget. څومره چې وخت دپاره تاسو بجټ مقرر کړی دی چې هماغه وخت کې هغه بجټ استعمال شي، د هغې نه زیات نه. نو ډېر خلک داسې دي چې هغه پروجیکټس کې کار کوي، نو پروجیکټ دپاره تاسو مخکې نه بجټ جوړوئ. نو چې کله ټایم ډیلې پکې راشي نو یو ورځ 2 ورځې یو هفته 2 هفتې چې کله د څه وجوهاتو په وجه باندې تاسو پروجیکټ ډیلې شي یا لیټ شي، نو اکثر بیا ستاسو بجټ دی هغې کې چینجز راشي او اکثر دې وجې نه بجټ یا خرچې ستاسو نورې هم سیوا شي. نو مقصد دا دی چې کوشش وکوئ چې تاسو څومره ټایم دپاره څومره بجټ مقرر کړی دی هماغه عمره ټایم کې هماغه عمره بجټ استعمال شي، د هغې نه زیات استعمال نشي. ها جي اوس موږ څنګه چې ما تاسو ته وختي وویل چې یو موږ سره وي کیپیټل بجټ او یو موږ سره وي اپریشنل بجټ. نو وټ از کیپیټل بجټ اینڈ وټ از اپریشنل بجټ؟ Capital budget plan to buy assets, equipments and property. ما تاسو ته وویل چې هر هغه څیزونه چې تاسو د کمپنۍ لپاره اخلئ چې د هغه څیزونو فایدې تاسو ته زیات ملاویږي هغې ته کیپیټل بجټ وایي. نو په هغې کې ایسټس راځي او ایسټس کې اکوپمنټس نه مراد مثال کمپیوټرز دي، ډیسکټاپس دي، لیپټاپس دي، سکرینز دي، ملټي میډیاز دي وغیره وغیره. دا ټول موږ سره په دې اکوپمنټس کې راځي، دې ته اکثر کمپیوټر اکوپمنټس وایي. او پراپرټي کې لینډ راځي، ځمکه راځي، بلډینګ راځي، که په رینټ باندې اخلي او کوم داسې پرچیز کوئ تاسو، دا ټول په دې کې راځي. بایینګ فرام کیش ان هینډ، که تاسو سره په لاس کې پیسې موجود وي او په هغې باندې تاسو چېرته څه اخلي لکه فرنیچر، مشینري، پلانټس وغیره، موټر کارز، ټرکس، ویهیکلز، نو دا ټول تاسو سره ایسټس دي، دې ته موږ کیپیټل بجټ وایو. ټو کنټینیو ټو ګرو بزنس، د خپل کاروبار بزنس ګرو کولو دپاره، پروموټ کولو دپاره چې تاسو کمې پیسې لګوئ هغې ته هم کیپیټل بجټ وایي. لکه مثال په ټي وي باندې تاسو یو کال هیوي ایډورټیزمنټ کوئ، په ریډیو باندې هیوي ایډورټیزمنټ کوئ، نو دې ته موږ کیپیټل بجټ وایو. او جنریټ ریونیو، او هغې ته موږ بجټ وایو چې کوم کارونو باندې تاسو پروفیټ جنریټ کوئ، یعنی هغه ټول څیزونه چې تاسو اخلئ چې په هغې باندې تاسو پروفیټ جنریټ کوئ، په هغې باندې تاسو ریونیو جنریټ کوئ، نو هغې باندې چې په څه باندې پیسې لګوئ هغې ته موږ کیپیټل بجټ وایو. نو کله نا کله مثال تاسو داسې مشینري واخلئ چې د هغې فایدې تاسو ته 10 کالو پورې ملاویږي او هغه مشین تاسو ته فردر پروفیټ په فیوچر کې جنریټ کوي، نو هغه مشین باندې چې ته څونه پیسې لګي هغې ته کیپیټل بجټینګ ویلی کېږي. یو وی اپریشنل بجټ،
نو کورس ډے ټو ډے ایکسپنسز روزانه چې تاسو سونه خرچې کوئ دا غي د پاره سونه پیسې تاسو یې دی د اپریشنل بجټ وای بیا ویجز رینټس یوټیلیټیز اینڈ پرچیز اف آیټمز تاسو فرض کا مزدوري ورکوي کرایانه ورکوي میاش په میاش او یوټیلیټی بیلونه ورکوي تاسو او داسې مختلف قسمه آیټمز ګډس تاسو پرچیز کوئ نو دته هم موږ اپریشنل بجټ وایو غرض دا چې ما تاسو ته ویل چې هغه ټول خرچې چې دا غي فائدې تاسو ته یو کال پورې ملاويږي یو کال نه زیات نه وي دا غي لپاره چې کومې پیسې تاسو ځان سره مقرروي یک دی هغه ته اپریشنل بجټ ویل کیږي کیش نیډډ ټو کور بیلز د موجوده بیلونو جمع کولو لپاره موجوده بیلونه یا قرضې ورکول لپاره چې تاسو څومره پیسې پکار وي هغه پیسو ته مونږه اپریشنل بجټ وایو کلیر دی بچي اومه خبرې دي چې کوم د سلک سات مخکې او کړل نو ډیلی بیسس باندې چې سونه خرچې تاسو کوي هغه موږ سره په اپریشنل بجټ کې راځي او چې تاسو څومره هم غټي خرچې کوي چې د یو کال زیاتې فائدې تاسو ته دغه ملاوي کې نه ته کیپټل بجټینګ ویل کېږي یا کیپټل بجټ ورته ویل شي پریپریشن اف اپریشنل بجټ دا اپریشنل بجټ څنګه جوړیږي نو ګوري د دې لپاره تاسو ټول نه پهله وچی فورکاسټینګ کوئ دا دی جی فورکاسټینګ دی ته وي چې تاسو د فیوچر لپاره اوس نه اندازه ولګوي چې زموږ خرچه به سونه راځي په پروډکشن باندې نو اپریشنل بجټ خو تاسو ټول ته پته ده چې موږ څه ته وایو اپریشنل بجټ نه مراد دا دی چې تاسو به ډیلی سونه خرچې کوئ مزدورانو ته به سونه مزدوري ورکوي بجلی به سونه خرچ کیږي او تاسو به سونه پروډکشن کوئ څومره را میټیریلز وروړئ څومره ماشين استعماليږي څومره به تاسو سیلریز ورکوي څومره به ګیس استعمالوي تاسو وغیرہ وغیرہ د ګاډي استعمال د تیلو استعمال به څومره کیږي د سټیشنری استعمال به څومره کیږي دا ټول تاسو د روزانه حساب لګوي او بیا ور سره 30 سره ضرب ورکړي نو د میاشتې حساب به تیروزي نو تاسو ته پته ولګي چې زموږ د یو میاشتې اپریشنل بجټ څومره نو دا تاسو اندازو کا دا رف اسټیمیټ تاسو لګول ټیک شو نو دا فورکاسټینګ دی فورکاسټ بعد اسټیمیټ تراشي اسټیمیټ او فورکاسټینګ کې فرق څه دی اسټیمیشن موږ هم داسې زبانی کوو اسټیمیټ چې دی نو هغه زموږ ریټن کې وي تحریري شکل باقاعده پورا یو کیلکولیشن کوو دا غي نه موږ بیا ریل بجټ جوړو نو اسټیمیټ تاسو ولګولو اسټیمیټ تاسو ریل کې بدل کو اسټیمیټ نه بعد څه جوړیږي میټیریل کانټینټ او ډایرکټ هیومن نو په اپریشنل بجټ کې میټیریل کانټینټ شیان سيزونه تاسو څومره پکار دي د سيزونو اغستو د لپاره پیسې څومره پکار دي او ډایرکټ هیومن ریسورسز چې تاسو ته څومره مثال هیومن ریسورسز مزدوران څومره پکار دي او امپلای څومره پکار دي یعنی یا به په مزدوري باندې ساتي او یا به په سیلریز باندې ساتي نو که په مزدوري باندې ساتي نو هغه به لیبر وي او کچر تاسو په سیلری باندې ساتي نو هغه به تاسو سره امپلایز وي نو دا موږ سره د اسټیمیټ نه بعد جوړیږي اوس دې کې موږ سره لاندې دا کمبینیشن راکړی شوی required labor plus supervisor plus auxiliary resources auxiliary وی supporting resources تا لکه گاڑی ملاویږي ور سره گاڑی پکې استعمالوي یا داسې چرته کې نور سيزونه داسې استعمالوي چې هغه په دې پروډکشن کې د هیومن ریسورسز ته هیلپ ورکوي نو دا سره د اپریشنل بجټ جوړولو د لپاره موږ سره پروسس ته ټول اول موږ سره سدي یو رف اسټیمیټ لګول سوري فورکاسټینګ کول بیا اسټیمیشن کول بیا دا اسټیمیشن دا ریل بجټ جوړول میټیریل کانټینټ تا او هیومن ریسورس کانټینټ تا هغه کې موږ سره راځي ډایرکټ لیبر راځي پکې سره سپایزر امپلایز راځي پکې کیا آپ نے بتایا سپورټنگ سر بیٹا جی پوچھے کیا مجھے سمجھ نہیں آئی بیٹا ہیلو کسی کا کوئی سوال ہے دوہرا دے سر فورکاسٹنگ کا ذرا دوہرا دے سر فورکاسٹنگ بیٹا یس سر فورکاسٹنگ کہتے ہیں فیوچر پیشن گوئی کرنا فورکاسٹنگ کسے کہتے ہیں پیشن گوئی کرنا فیوچر کے بارے میں اب دیکھیں میں آپ سے کہوں
ہوں کہ بھئی آپ کون سا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں. آپ کسی بھی آپ کہتے ہیں کہ میں اسکول شروع کرنا چاہتا ہوں, تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ بھئی اسکول پر کتنا خرچہ آ جائے گا تقریباً, تو آپ مجھے کہتے ہیں یار زیادہ سے زیادہ 10 لاکھ روپے کا خرچہ آ جائے گا. اب یہ 10 لاکھ روپے آپ کی فورکاسٹنگ ہے. اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ نہیں 10 لاکھ نہیں. میرے ایک دوست ہے, انہوں نے اسکول کے لیے بلڈنگ لیا فار ایگزامپل 5 لاکھ روپے پہ. اس میں ان کے ساتھ 4 کمرے تھے. 4 کمروں میں انہوں نے 50 کرسیاں رکھی. 50 کرسیاں اب 4 کے ساتھ ضرب دو تو مطلب 200 کرسیاں انہوں نے خریدی. ایک کرسی کی قیمت ہے سپوز 5,000. یہ اب 5,000 ضربی 200, 5 دنے 10, تو مطلب یہ کہ تقریباً 10 لاکھ ہاں تقریباً 10,000 یہ کتنے بن جائیں گے 1 لاکھ, ہاں آلموسٹ 1 لاکھ. 1 لاکھ روپے آپ کا فار ایگزامپل فرنیچر پر ایکسپینسز یہ آتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ نے وائٹ بورڈز خریدے, آپ نے مارکر خریدے. اب آئے آپ نے ٹیچرز کتنے لینے ہیں. مثال کے طور پر 10 ٹیچرز میں نے لیے, ہر ٹیچر کو میں نے 10,000 روپے دینے ہیں. پھر میں نے فینس پنکھے لگائے, پرنسپل کے روم میں میں نے اے سی لگایا. فار ایگزامپل میں نے ایک میٹنگ روم بھی رکھا ہے, میٹنگ روم میں میں نے ایک اے سی لگایا. تو اب ہر کمرے میں یا فار ایگزامپل 2 کمروں میں آپ نے اے سی لگائے تو 2 لاکھ روپے آپ کے وہ دیکھیں. سر فور کوسٹ پھر زبانی ہے, فور کوسٹ زبانی ہو گیا نا سر, اور اسٹیمیٹ تو زبانی نہیں ہے سر. نہیں نا, یہی تو میں نے آپ سے کہا نا بیٹا کہ اسٹیمیٹ تو پراپر آپ نے لکھا ہوا ہے. سب کچھ آپ ڈسکس کر رہے ہیں, ایکسپرٹ سے اوپینین لے رہے ہیں. آپ خود ایکسپرٹ ہیں یا ایسٹیمیٹ تو پراپر اس کی مطلب کہ ریٹن میں ہم دیں گے, ریٹن میں آپ دو گے بیٹا. تو آپ لکھیں گے یہ سب کچھ جس طرح میں نے ابھی لکھا کہ فار ایگزامپل 200 کرسیاں ہیں اور یہ اتنے ایک کرسی کے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو آپ جس کاروبار کے بارے میں بھی سوچیں اور اس کے لیے آپ ریئل اس طرح کا اندازہ لگانا شروع کر لیں تو یہ آپ کی اسٹیمیشن بن جاتی ہے. تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بھئی آپ کو کتنا میٹیریل چاہیے اور آپ کو کتنا ہیومن ریسورسز اس کے لیے چاہیے جس سے یہ چیز ریکوائرڈ ہے. تو ہمیں لیبر بھی پتہ چل جائے گا بیٹا, سپروائزر بھی اور آگزلری سپورٹنگ سٹاف یا میٹیریل بھی پتہ چل جائے گا. تھینک یو جی. اچھا جی, ایکسپلین کیا گیا ہے, میں دوبارہ اس کو یہاں پر بریک ایون چارٹ یا بریک ایون پوائنٹ کسے کہتے ہیں. بریک ایون پوائنٹ یا بریک ایون چارٹ یہ یہاں سے سمجھے گا. بریک ایون پوائنٹ یاد رکھ کے آپ جتنے پیسے کاروبار پر لگا لیتے ہیں اتنے پیسے جب آپ کاروبار سے کما لیتے ہیں تو آپ بریک ایون پوائنٹ پر پہنچ جاتے ہیں. مثال یہ دیکھیں, فرض کریں میں نے 5 لاکھ روپے لگائے کاروبار پر, 5 لاکھ روپے, یہ 5 لاکھ روپے. اب میرے 5 لاکھ روپے جو ہے سپوز وہ یہاں تک ہے, یہ لائن, یہ ریڈ لائن آپ کو نظر آ رہا ہے نا جی, یہ یہاں تک جو سرکل یا جس پوائنٹ پر یہ ایک دوسرے کو کراس کر رہے ہیں. تو یہ پوائنٹ میرے لیے ہے, یہ 5 لاکھ روپے ہے, مطلب میں نے 5 لاکھ روپے لگائے ہیں. یہ جو لائن ہے یہ میرا انکم کا لائن ہے. تو لازمی ہے کہ میں فرسٹ ڈے پر جب پروفٹ ارن کروں گا تو وہ اتنا ہوگا, سیکنڈ ڈے پر اتنا ہوگا, تھرڈ ڈے پر اتنا ہوگا, فورتھ, ففتھ, سکس, 7, 8, 9, 10. تو ہو سکتا ہے کہ 1 مہینے بعد یعنی 1 مہینے میں تقریباً 5 لاکھ روپے یہ کما لوں. 5 لاکھ روپے میں کیا کروں, میں ارن کروں یہاں پر. تو 5 لاکھ روپے سے میں نے یہ کاروبار شروع کیا اور 1 مہینے بعد میں نے اس کاروبار سے پروفٹ کمایا 5 لاکھ روپے, اور کاروبار میں میرے ایسٹس بھی پڑے ہوئے ہیں 5-6 لاکھ روپے کے, یعنی 5-6 لاکھ روپے کے اوپر میں نے 5-6 لاکھ روپے کمائے. تو یاد رکھیں جتنے پیسے آپ نے لگائے ہوتے ہیں اتنے پیسے جب آپ اپنے کاروبار کے پروفٹ میں سے نکال کے کما لیتے ہیں, پروفٹ کما لیتے ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں ایون پوائنٹ کہتے ہیں. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو بیٹا؟ مطلب کہ جتنا ہم سر
ایکسکیوز می سر، ہم نے لگائے ہیں، لازمی نہیں ہے کہ اتنا ملے یا اس سے زیادہ ملے یا لاس ہو جائے، جو بھی ہو جائے، لیکن اس کو پھر ہم وہ پوائنٹ کہیں گے، بریک ایون چارٹ کہیں گے۔ جو بھی نہیں نا بیٹا، پھر تو مقصد پورا نہیں ہوتا نا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کاروبار پر لگائے، آپ نے کاروبار شروع کیا فار ایگزامپل اب یہ جی سر 10 لاکھ پہ اگر آپ ایک سال میں پورا کرتے ہیں یا ایک مہینے میں پورا کرتے ہیں پروفٹ کی شکل میں، 10 لاکھ روپے کے ساتھ میں نے کاروبار شروع کیا، یہ کاروبار میرے لیے اتنا پروفیٹیبل ہے کہ ایک مہینے میں اس کاروبار نے مجھے 10 لاکھ روپے کے اوپر 10 لاکھ روپے پروفٹ دیا۔ مطلب یہ کہ میرے پاس اب کتنے پیسے ہیں؟ 20 لاکھ روپے ہیں، 10 لاکھ کاروبار میں ہے، لیکن 10 لاکھ کے اوپر مجھے 10 لاکھ روپے پروفٹ ملا۔ تو یہ جتنے پیسے آپ نے کاروبار میں لگائے ہوتے ہیں، وہ پیسے جب آپ کو کاروبار ایک مہینے، 2 مہینے یا ایک سال یا 2 سالوں میں لوٹا کر دے دے پروفٹ کی شکل میں، وہ آپ ایون پوائنٹ پر پہنچ جاتے ہیں۔ جو اب میری بات اس سے آگے جتنا ہمیں ایکسٹرا مل جائے کمائی، ہاں بالکل۔ اچھا سر، وہ ہمارا بریک ایون چارٹ، بریک ایون پوائنٹ دیکھیں، یہ پوائنٹ ہے۔ میں نے آپ سے کہا نا آپ نے کاروبار شروع کیا تو یہ دیکھیں، یہ پوائنٹ ہے نا جہاں پر یہ 2 لائنیں ایک دوسرے کو کراس کر رہے ہیں، نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ اچھا یہ بریک، بالکل سر بالکل۔ یہ بریک مطلب یہ کہ میں یہ لائن جو ہے نا، یہ دیکھیں بیٹا، یہ ریڈ لائن، یہ کاسٹ، یہ میں نے 10 لاکھ روپے لگائے ہیں۔ کتنے لگائے ہیں؟ یہ 10 لاکھ روپے میں نے لگائے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ اب میرا پروفٹ یہاں سے شروع ہوا، یہ اب یہ پروفٹ میں نے 10 لاکھ روپے پروفٹ اگر ایک سال میں یہاں پر میں نے کما لیے 10 لاکھ روپے کے اوپر، ایک سال میں 10 لاکھ روپے پروفٹ میں نے کما لیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا بریک ایون پوائنٹ ایک سال میں مکمل ہوا، میرا بریک ایون پوائنٹ ایک سال میں مکمل ہوا۔ کچھ لوگ جو ہے وہ 10 لاکھ روپے کے ساتھ کاروبار شروع کر لیتے ہیں، وہ ایک مہینے کے اندر اس کاروبار سے وہ لوگ 10 لاکھ روپے پروفٹ لے لیتے ہیں، تو ان کا بریک ایون پوائنٹ کب مکمل ہوا؟ ایک مہینے بعد۔ کوئی مشکل تو نہیں ہے بیٹا اس میں آپ کے لیے؟ بہت آسان ہے سر۔ سب کو کلیئر ہو گیا بیٹا؟ لاسٹ تو ہم یس سر۔ سر جو لاسٹ اگر لاسٹ ہو جائے تو وہ تو بریک ایون پوائنٹ میں ہم شمار نہیں کریں گے نا سر پھر؟ نہ بریک ایون پوائنٹ اچھی وہی دیتا چې تاسو پروفٹ وګټئ، چې ترڅو پورې تاسو هغه پروفٹ هغه بریک ایون ته نه رسیدلې کنه، لاس کې رواني تاسو اب تاسو د جیب ورکوي. لکه ګور 10 لک روپو سره ما کاروبار شروع کو بچي، نو زه یو میاش پورې د جیب نه خرچه ورکوم، د جیب نه خرچه ورکوم، د جیب نه خرچه ورکوم. یو میاش بعد ما ته داسې سورسز برابر شو چې ما ته 10 لک روپے پروفٹ پکې وشو. نو مطلب دا دی چې یو میاش کې دننه ما بریک ایون ته یا بریک ایون پوینټ ته ځان ورسول چې څومره ما خرچه کړې وه او ما عمره ما ته پروفٹ ملاو شو د دینه. اوس د دینه بعد چې ته څومره خرچه کې او څومره پروفٹ تا ته حاصلېږي، نو تا 10 لک روپے خو مخکې نه لګولي دي که نه، د هغې دپاسه تا ته ډیلی بیسس باندې اوس پروفٹ ملاوېږي، روزانه تاسو ته پروفٹ ملاوېږي. ځکه خلک وایي چې دا سکولونه څومره خلک کولاوي که نه، نو سکول کولاولو کې چاته نقصان نه کیږي، هغه ډیر بدقسمت دی چې سکول کولاو کې هغه ته به نقصان وشي. یعنې سکول یو داسې بزنس دی چې دا کله تاسو ته لاس یا نقصان نه درکوي. صحیح ده بچي؟ یس سر. ښه جي. هغه څنګه سر دا چې تاسو کله دا داسې ده لکه دا سکول خو چونکې ډېر یو وړوکی بزنس دی که نه، د تاسو په رینټ باندې یا بلډینګ ونیسئ او یا که تاسو سره چېرته کې خپل یو داسې فلیټ یا فلیټ خو نه خیر خو خپل قدر سره چېرته یو کور وي چې په هغې کې 3-4 کمرې وي، نو بس هغې کې یو شل کورسۍ کې د فرنیچر واخله، یو 2-3 بورډونه پکې کېده ولګوه، لایټینګ وکړه، پکې ولګوه او پرنسپل روم پکې یو سیټ که ځاله او یو 2-3 میسانې پکې تاسو ونیسئ او بورډ ولګوئ د سکول، ایڈورټیزمنټ وکړئ، سټوډنټس به درته راشي.
نو هر سړی دا وی چې زموږ محله کې کور سره نږدې سکول وي او خو سکول وي معیاري سکول وي نو چې موږ خپل ماشومان پکې اډمټ نو هغه تاسو د ډے فرست نه پاره کې ارننګ سٹارټ شي بچي نو کله په دې باندې به ان شاء الله موږ کلاس کې یوزیشن په دې باندې به ورکینګ د خیره صحیح دی جی سکول باندې سره سکول باندې یا نور بزنسز وی وغیرہ ان شاء الله اب margin of safety سے تو ہوئی جی the margin of safety is the reduction of sales that can occur the break even point of a business is reached and the amount of this buffer is expressed as a percentage especially useful when a significant proportion of sales are at risk of the decline margin of safety دیتے ویلے کیگی چتا سو خپل ځان سره یو لکه دغه کېږ دی د موټر سایکلو کې گاڑو کې هغه سی یار نوم باندې هیر شو سم تیل ختم شي ریزرو مطلب دا دی چې تاسو د نقصان د بچ کېدو د لپاره ځان سره لګي پیسې داسې کېږدئ چې تر څو پورې تاسو بریک ایون پوینټ ته نه رسېدلې بچي نو چې تاسو هغه ځان سره کمې پیسې ایښې دي هغه پیسې تاسو لګوئ چې نقصان تاسو ته نه کېږي مثال په تور باندې ما سره که 10 لک روپۍ وي نو زه د 15 لک روپو نه کاروبار شروع کما او ځان سره په دې کاروبار کې 1 لک روپۍ ایکسټرا کېږدم نو دغه چې تر څو پورې کما ته پروفټ نه کېږي نو چې زه د 1 لک روپو نه د دې ریزرو نه دا پیسې ورکوم او تر څو پورې چې زما پروفټ سٹارټ کېږي نو زه به دغه ایکسټرا 1 لک روپۍ مزید په دې کاروبار کې انویسټ کوم نو چې کله زه دا ټولې پیسې ولګوم نو بیا به زه ویم چې زما په دې کاروبار کې 15 لک روپۍ نه دي بلکې 6 لک روپۍ دي ولې چې څه وخت سره سره هغه 1 لک روپۍ اضافي هم ما په دې کاروبار کې ولګولې او هغې نه بعد چې تاسو ته پروفټ سٹارټ شي بس تاسو په پروفټ باندې انحصار کوئ څه پروفټ په کاروبار کې دوباره انویسټ کوئ او څه پروفټ نه بیا خپلې خرچې یا د خپل کور خرچې دا چلوئ نو دا مارجن اف سیفټي وي چې لږ شانتې اماونټ تاسو د رسک او د نقصان نه د بچ کېدو لپاره ځان سره ایکسټرا په کاروبار کې کېږدئ چې تاسو خپل ځان په سیف وساتئ د نقصان نه په ځان بچ وساتئ صحیح دی ډېر ښکلی اگزامپل دی سر او جی پلیز سر جی څنګه خلک ګاډي والي او سر تیرونه میرونه او د آیل مایل ډک ته چینج کی سر جی داسې یو بزنسمین چې هغې خرڅې نه هغه پیسې ورپسې شمار کړي چې لکه دا ما دې کې دغه کړي دي دینه می ګټلې دي دینه می وستې دي لکه یا دینه بالکل خایو بل مارجن اف سیفټي یو خبره دام په دې کې ډیره ضروری تاسو غنئ یو خو ریزرو ما مثال درکو در بل مثال د دې فارمولې نه دا دی بچي چې لکه سیل خو زمونږ د رواني سیل خو زمونږ د کېږي نو که زه فرض که 15 لک روپۍ ولګوم او زه ډیلی د 10,000 روپو سیل کوم نو 10,000 روپو نه زه 1000 روپۍ راخلم او ځان سره په دفتر کې اقدم او 9,000 روپۍ واپس په دې کاروبار کې انویسټ کوم نو زه چې په یو میاشت کې مثال 10,000 چې ډیلی سیل وي نو 30 ډیز کې به د 10,000 نه ماته څومره سیل ملاویږي 3 लाख روپو سیل به ملاویږي نو د 1,000 روپو که زه فرض کړه 30,000 روپۍ زه وګورم نو 30,000 ما سره په یو میاشت کې جمع کېږي بچې زما په خبر باندې پوه شوئ Excuse me, sir. سیل نه زه جی ایک دوسرا گڈ ایگزامپل ہم اس طرح بھی دے سکتے ہیں کہ جو کمیٹی مختلف قسم کے کاروباری لوگ رکھ لیتے ہیں دکان سے وہ 1,000 روپیہ 2,000 روپیہ یا 6,000 روپیہ وہ بالکل تو یہ بھی سر مارجن میں آ سکتے ہیں جی یہ آ سکتا ہے بیٹا لیکن اس کو آپ ایک خاص پیریڈ کے بعد استعمال کر سکتے ہیں یہ تو ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر بیٹا ابھی سے 1,000 روپے سیل میں سے نکال کے اپنے پاس رکھتے تو وہ کسی بھی وقت آپ اپنے ایمرجنسی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں کمیٹی میں اگر آپ ڈالیں گے تو اگر پہلی کمیٹی آپ کی نکلی تو پھر تو اچھی بات ہے نہیں نکلی تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو پہلے مہینے میں چاہیے ہو اور آپ کا 3 مہینے بعد وہ کمیٹی نکلے تو آپ